نن محترمو زمونږ چې کوم وظیفه را دا وظیفه صرف 2 ورځې را کم سړی دا وظیفه کوي الله پاک به قرضداري کوي نه کم سړی قرضداري وي یا کوم زنانه قرضداري وي دا وظیفه کوي ان شاء الله نزيز په 2 ورځو کې به قرضونه ختم شي څومره حاجات دي دا ټول حاجات به الله پاک پوره کوي دغه رنګ څومره مشکلات دي پریشانی ټینشن څومره څه دي دا ټول بل الله پاک محترمو د بل ختم کې ټینشنونه او دومره مکمل د موضوع او د خوان زندگی دا محترم الله پاک لور کی نو کوشش محترم کول پکار چې خپلم دا وظیفه وکړي دا رنګ نور خلکو ته مقور کړي نور خلکو سره شیر کړي چې هغه ته د مکمل او شي دا وظیفه کې د هغوی قرضونه ختم شي دغه رنګ د هغوی حاجات دا پوره شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کړي څومره پریشانی دي څومره بیماری دي الله پاک دې دا ټول ختم کړي او دا رنګ د خیر او د رحمت پرشتي دې الله پاک زمونږ او تاسو په کورونو کې دا وګرځي څومره رونه دي څومره فیند دي په هغه باندې قرض دي یا د هغوی پرونه باندې قرض دی یا د غرنګې په هغوی باندې په پلار قرض دی مور باندې قرض دی یا الله پاک دې ټول خلکو دا قرضې دا ختم کړي نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه را دا صرف مونږ یو ورځ وکړو ان شاء الله العزیز ان شاء الله څومره قرضې دي دا به ختم شي الله پاک دې مشکلات ختم کړي الله پاک دې ټول پریشانې محترمو دا به ختم کړي څومره ستاسو په زړونو کې حاجات دي دغه ټول به الله پاک په بهترین او په ښکلي طریقې سره محترمو دا به حل کړي دا پوره کړي یاد ساتئ محترمو چې هغه کسان چې مکمل مایوسه شوي دي هغوی دا وایي چې یاره زموږ قرضې به څنګه ختمېږي نوکري نشته دی دیاړي نشته دی دا نشته دا نشته دا وظیفه شروع کړي ان شاء الله العزیز الله پاک ورته نوکري مور کړي الله پاک ورته دیاړي مور کړي دغه رنګې الله پاک ورله قرض هم د په مزه مزه محترمو دا ختم کړي زموږ قرض ولې نه ختمېږي ځکه محترمو دا ختمېږي نه چې موږ د ورکړې نیت نه کوو موږ پیسې والو خلکو نه او څه ته وایو زموږ ګورو به یار که اوشوي در به کم کو نه شوي نو قرضدار هو چا وجلی نه دی دا قسمه خبره چې کله موږ کوو نو بیا الله پاک موږ له توفیق نه راکوي چې کله هم چانه قرض والی ړومبی کوشش کوي چانه قرض مالی خو که بیا هم تاسو چانه قرض واغستو نو بیا داسې خبره کوئ داسې چې انشاءالله العزیز زه به دا پیسې تا ته ادا کوم دا به زه درکوم دله نو بیا به الله پاک تعالی د ورکولو توفیق خامخا درکوي و چې کله ستاسو نیت وي د ورکولو وي انشاءالله العزیز دا به لازما کېږي خو چې کله نیت ستاسو نه وي د ورکړې نو بیا کال نو کلونه دا تیر شي که نه کلونه تیر شي او دا قرض دا به ادا کېږي نه کله د دکان قرض د باندې سیوا شي کله یو څه قرض کله بل څه بیا به موږ د وړوکي څیز دپاره هم قرض واړو یاد ساتئ محترمو چې که چا قرض اخیستی وي نو نیت د لازمن پکار دی چې او زه به دا ادا کوم نو بیا محترمو الله پاک سنه سلارې راوباسي او الله پاک د انسان د قرض ادا کولو هغه همت د انسان ته ورکړي یاد ساتئ محترم موږ به وظیفه هم کوو موږ خپل روزګار هم ورسره کوو موږ به وظیفه هم کوو ورسره به نوکري هم کوو دیاړي به هم ورسره کوو ځکه محترمو چې وظیفه د دې لپاره ده چې الله پاک موږ د مشکل نه راوباسي دغه سخت کار نه الله پاک موږ راوباسي یا موږ د دې په وجه باندې الله پاک رزق راکړي یا الله پاک موږ له د دې په وجه باندې په غسیس کې برکت واچوي بعض وخت ډېرې پیسې خو لیکن د لسو روپو عمره کار نه کوي ولې هغه برکت پکې نه وي چې کله موږ دا وظیفه شروع کړو نو زموږ پیسو کې برکت راځي او سره زموږ نیت دا راغلی چې هلکه دا قرض به خامخا ورکول غواړي نو بیا محترم خامخا به
موږ سره تړه پیدا شو او موږ وظیفه هم کو ان شاء الله العزیز الله پاک د غیب نه محترم بندوبست وکي او دا قرض دا به ختم شي یاد ساته محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د یونس علیه السلام وظیفه ده یونس علیه السلام د مې په خېټه کې کم کلمات ویلي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سوچ وکئ یونس علیه السلام د مې په خېټه کې دا ګیرو او ته دلته کې د قرض په خېټه کې ګیرې ته دلته کې د مشکلاتو په خېټه کې ګیرې ته دلته کې د حاجتونو په خېټه کې ګیرې الته کې هغه په یو مصیبت کې ګیرو دلته کې تم ګیرې یونس علیه السلام دومره ګیرو دومره چې یو تیاره د شپې شوله یو د سمندر شوله یو د مې د خېټه شوله او دلته کې تم دغه شانت ګیرې سوچ وکړه پروردګاره زه څومره قرضدار یم یو د قرض بوج دی یو د غوښتو بوج دی دغه رنګې یو دیاړي نوکري نه میلاویږي څه وکړمه زه نو په داسې ګمبیر حالاتو کې تاسو کښېنئ یو ځای کې کښېنئ او دا کلمات دا محترمه 501 پیرې 500 او یوه پیره دا روزانه وایي ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو قرض دا ختم کړي کلمات څنګه دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا کلمات دا مونږ وایو د دې ورده دا مونږ وکړو د دې مخکې او وروسته یولس پیرې درود شریف یولس پیرې درود شریف او بیا محترم د دې نه بعد سل پیرې یا رزاق لمبه یولس پیرې درود شریف بیا 501 پیرې دا کلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بیا 100 پیرې یا رزاق بیا یولس پیرې درود شریف او بیا دغه نه بعد دعا او دعا د څه کنه چې په دعا باندې حد وکړي الله پاک ته پته ولګي دا سړی نقل لري دا د څه غواړي چې ستا کوم هغه وختو انداز ده کنه چې په هغې باندې الله پاک د ترس ورشي په هغې باندې پرشتو له ترس ورشي لکه دعا خو داسې کول پکار یار دا نور خلک هم دعا کوي او یاد ساته چې الله پاک د غافل سړي دعا نه قبلوي موږ د دعا نه خبره یو د سره زموږ دعا الله پاک نه قبلوي زموږ دعا چې کومه ده دعا منځونه دا اتوماتیک منځونه دي بس لاسونه بار کو دعا په خپل کېږي الله پاک داو کې وته خبر وکړو او زويستا زموږ عادت شوی غونډې دي نو د عادت نه هټ کر الله پاک تعریف کو درود شریف وایو زمونږ چې کوم مقصد دی کوم مرام دی کوم مشکل دی کوم خواهش دی کوم حاجت دی دا ټول الله پاک ته وړاندې کو پروردګاره یو حاجت روا ته مشکل کوشا ته تا نه علاوه نور څه نشته او بل در د وختو نشته ینه تللی دغه یو درد دی د وختو بس تی نه راکې مخلوق ته حواله کوم کوم کار کې خیر نه یا زموږ روا دغه خیر واچو راي کړاله ان شاء الله العزیز زړه په درد سره تاسو را وظیفه کوي بیا تماشا کوي چې زموږ استاد حاجات څنګه پوره کیږي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته